السلام علیکم عزتمنو د اویس مور په جراګانو کې د قاتل ټول حقیقت ښکاره کو اویس ماشوم د چې یو څو ورځې مخکې په فاضل چارساده کې ډېر بې دردۍ سره قتل شوی و. مور په انټرویو کې داسې خبرې وکړه چې هغه انټرویو چې چا اورېدلې نه په جرا باندې ورسره ژړلي دي. ویډیو تر اخره پورې ګورئ، تاسو ته به پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه کوم، تاسو که تر اوسه په دې چینل کې نوي وئ او دا چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ دا چینل ته سبسکرایب کړئ، خو کې سره د ټاډې نشان وه چې خا یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. د اویس ماشوم تاسو ته موږ ډېرې ویډیوګانې شریکې کړي دي او ټیم په ټیم یې د سره شریک کوو. عزتمنو د دغې د وجې نه د سره شریک کوو چې خپلو مینوالو ته ټیم په ټیم د دغه ماشوم حالات بیانو چې د دې قاتل ونیول شو او که نه نیول شو. زموږ دغه کې یو مقصد دی چې ټولې دنیا ته وښیو چې دا ظلم دی ودرېږي، چې نور ظلم دی ونه شي. ځکه عزتمنو چې په چارسدې په سیمه کې دا ړومبنۍ نه ده، دا په دې 5 شپږو میاشتو کې دا سویمه واقع ده چې مخې ته راځي. هغه شانتې کله د 2 کالو ماشومان ټارګټ کېږي او وژلې کېږي او ورسره جنسي زیاتې کېږي. دغه شانتې بیا ورپسې د 2 کالو ورپسې بله جینۍ، دغه شانتې ورپسې هغه شانتې د اویس خلک دا کیس ورپسې مخامخ راغلل او دغه شانتې سره عام دغه کارونه کېږي. تر اوسه پورې د دې قاتلان دا پته لا نه ده لګېدلې چې د اویس قاتل اصلي څوک دی. خو پلار دومره ویل چې دا وینا زه د پردې مخامخ نشم کولی، د اویس اصلي قاتل څوک دی. خو د دې خبرو نه پته ولګېدله چې پلار خبر دی د دې اصلي قاتل دی، نه پلار ته یې پته ده چې د ده قاتل اویس چا وژلی. خو یوسف جان ته یې تر اوسه پورې څه ونه ویلي. یوسف جان ته یې په دغه ویډیو کې دومره ویلي دي چې دا خبره به زه تا ته د پردې نه شاته کوم، مخامخ یې درته نشم کولی، ځکه چې شاید چې هغه قاتلان بیا وتښتي. دا کشانتې مور هم همدا کشانتې دغه وینا کړې ده چې دا زما ډېر نیکعمله زوی و، زما منونکی زوی و او په موږ ټولو باندې ګران و. په ډېره غریبۍ کې مو په ده باندې سبق ویلي، همدغه کې د وجې نه مو ویلي دا د عوامو خدمت وکړي، چا خدمت ته پرې نه ښودلو، د چا په خدمت پیرزو شو. دغه شانته ګوله د بوټو نه یوشو او لاره ویغورځ او اوس په دنیا خاورې پرې واوښتې. الله تعالی دې د اویس مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي چې اوس ترې نه زړه کلا. عزتمن زموږ نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ همدا چینل ته سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. هره یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.